बता दियो السلام علیکم ملګرو څنګه یې خیر امید لرم چې ټول بخیر ملګرو نن هم داسې ځای کې راویستی یم که تاسو ټول به باندې داسې ځای کې دغه کوم که سیر کومه چې یقینا چې لکه ډېره خوند به دې واله دا د برخیلې میله اورې او په دې کې اګرې نګرې ده چې په جبونو به لاس کېږدو او راځه نن به شاته راځئ नारियल पानी ملګرو دوايانې چا لګي موږ سره رابطه وکړه موږ لا دلته یو خیر نمبر به درته ووایو ساده ګل راغلی لکه سودا ونه کوله د لپاره خاص شی لینده غلیل دا شی ولا ښه دی اورې मामा आवाज कड़ी बता दियो हाँ زانه فوق ما جوړه دا راځي आवाज کنه صبر کا हाँ چې کله چوم پکاري نو غره برخیلې میرے ته زیاده اور ځان لا سوال راکته خلا پوښتنه لګې دي हर टाइम अवेलेबल د جمعې په ورځ او د دې نه علاوه د جمعې نه علاوه په کوم ځای کې بیا زمين روا چک درا چې درګه تاسو روډ باندې دکان بیا ځان ال طرف سره کوي اعظم شپږ سوه 130 روپے دړه ده ګوړه ها چاله کې دا उसका आवाज उसका हाँ 50 रुपये ارزان دي बंदा कदा बसो दे मामा 50 रुपये داخلي وانا كده 50
بتاي نه خرڅه بتاي نه خرڅه دا وتانی نه دا سوق لهر دین دا سوقینی نو راځي میلې ته ځان نه سه کولې هغه ملاويږي کټادری هغه صدر دی لپټی دی غلیبونه دی راځي او بس دا دلته دي جوړه بودینا هغه لکان یادوم ځوانان یادوم بازار کې خسیږي خو دې اصل ته ټیم پاس جامې خرابي مداري لګا چې ملي ته سړی راشي مداري لږم د ملي خپل بیا سینما نه هلته مداري لګا دي مداري په له ورزو انور په بیا تک لگا راځه کنه اسی د شیشې رنګي اوا دیوا په میدان کې سپینه راشین کې په دې میدان توراله راځه نو چیلنج دی کنه نو چیلنج دی کنه خو دې ویډیو ورته بیا په باندې ورته شي مونته چیلنج او کنه نه نه تاسو وای د دې سره چې کوم دی دا ګلناز دی کوڅه دی نه دا نو زاب په دې کې وای کنه په دې کې وای کنه بدل دی وځي ورته سپینه راځي ودې خبرې پېښې مې ته وای کنه مسواک از only on چشو دا غاخونه پاکه نور څه غاخونه نه پاکه ښه استعمال د دې کوه سنت طریقه ده
السلام علیکم مرګرو دا په څنګه د میلې ته راغلی بس دا اوس روانګي دا زوتی شي ته کان ته زوتی کان ته کنه تو تکان حساب بابا دا په مټکنه ته چکر وو سر بنور ته خبرې حالته وسره ان شاء الله نور خبرې کوو یا وګو ورېګا مزه اوس کوم دی بس خپل دل واپس اوسې په موټر سایکل کې دا سیدا اواز د لکسوي خېده خلکا غنه ډېر پکې دی نه بس ان شاء الله په موټر سایکل بس او صبح دغه تا صاحب بابا د بزرګ مټ کړه ته څنګه به ان شاء الله سره وسی